چلو که یونیورسټۍ کې دا اعتراض کیږي زه ورته تیار یم، هر قسمه سوال ته دی تیار یم. البته لهجه نرمه، جواب نرم، سوال نرم، جواب نرم، سوال گرم، جواب گرم. په دې انداز به که ستا سوال نرم و زما جواب به نرم وي، که ستا سوال گرم و زما جواب به گرم. باقی زمونږه الفاظ دا دي، الفاظ نرم، موقف گرم. ټیک شو. د دې اعتراض، د دې سوال چې دا کم خلک هم کوي، هغوی ته زه ابشرهم بالنار، زه هم دوی ته زیری ورکوي په اور. د الله نه په دې باندې مې انشاءالله یو عنواني ټاپک زه تیاروم او شته هم پې لازمه، تاسو یې کتی هم شئ. الحمدلله با دلایل، غالبا 16 دلایل په دې خبره، 16 دلایل د دنیا تمام مذاهبو ته چیلنج. مذهب په اردو کې دینونو ته وایي، ادیانو ته، د دنیا تمامو دینونو ته چې په کومه لار خلک روان دي او خپله لارې ده، ټولو ته چیلنج. 16 دلایل هغه چې اسلام زنانو ته ورکړل دي او نورو نه دي ورکړي. دا 16 ما راجمع کړل دي، زما اراده دا ده 100 نه په بره بره به دا به زه راجمع کوم، پیش کوم. حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي شیطان علیممو، شیطان عابدمو، شیطان عارفمو، د یو شي سکمې پکې. شیطان عالم زکو چې کله الله جل جلاله ورته وفرمایل ادم ته سجده وکړه، د سجده ونه کړه، الله ته تپوس وکړو ما منعک ان تسجد، ته څه شي منع کړي د سجدې نه چې ما درته امر کړی. ما چې ته کله امر وکړو شیطانه تا سجده ولې ونه کړه. ګورئ زه ګورئ مسئله ذکر کوم، د غټ اعتراض جواب د مخې نه ختموم. ما منعک ان تسجد، ته څه شي منع کړي کله چې ته ما د سجدې حکم وکړو. دا ورته څوک وایي؟ دا ورته الله وایي. شیطان څه وایي؟ فوري طوري دلایل د الله څخه شروع کړو. خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دې د اور نه پیدا کړی یم، دا دې د خټې نه پیدا کړی. چا ته وایي؟ الله ته وایي. فورا یې د الله څخه دلایل شروع کړه شیطان. حکیم الامت فرمایي وایي د دې نه پته لګي چې شیطان عالم و، ځکه دلایلو باندې باز شروع کړو. او حقیقت دا دی، علامه ابن القیم رحمه الله فرمایي 17 دلایل صرف په دې خبره ذکر کوي چې خاوره د اور نه بهتر ده. وستاسو وایي آیا د الله جل جلاله چې ابن قیم ته 19 دلایل زده کړل دي، هغه الله ته په خپله دا دلایل نه زیات چې شیطان ته دلایل شروع کړي وي؟ ولې نه وي؟ ابن قیم ته 19 زده کړل دي، الله ته 19 کربونه میلیونه بیلیونه یاد دي چې زما او ستا په حساب کې نشته. خو زما مقصود دا دی چې شیطان څنګه انکار وکړه، الله ته تپوس کوي ما منعک ان تسجد، څه شي منع کړی چې سجده دې ونه کړه؟ هغه فوري طور دلایل الله څخه شروع کړو. نو پته لګي وایي چې عالم شیطان، عابد څنګه هر چاته پته ده، هر زګین کې سجده کوله، په ځمکه په هر زګین یې سجده کوله، عبادت یې خور چاته پته ده. عارف څنګه؟ عارف وایي د الله مزاج طبیعت یې پیژاندو چې الله په دې ټیم کې په څه خوشحالېږي، دې ټیم کې په څه خوشحالېږي، څه غوښته د الله نه پکار دي. نو چې څنګه ورته الله وویلو چې سجده دې ولې ونه کړو، د دلایل شروع کړو، نو الله د دلیل جواب نه ورکوي. مطلب مې دا چې هر سړي ته جواب ورکول لازمي نه دي، خو فوري طور ورته الله سوی فخرج وزه خبیثه. د بعضې سوال جواب دا دی چې وزه خنزیره. دا د قرآن مزاج دی او دا د الله جل جلاله الفاظ، د الله جل جلاله کلام دی، صفات. فخرج وزه زه یعنی جواب به نه ورکي. نو شیطان ورته څه وایي؟ اوس دلته فوري نه وځي، ځکه دا عارفو الله یې پیژانده چې څه ترې غوښته پکار دی. एकदम ورته وایي انظرني، مهلت راکه. ټیک ده، تا وایستم، د عبادت نه وتلم، د بندګۍ نه وتلم، شیطان وایي لیکن انظرني،
مهلت راکا. دا ورته پته و چې که الله هر څومره غوسه خو بیا هم چې کله مهلت وغواړي ته څوک الله ورته مهلت ورکوي. الله که هر څومره غوسه خو چې کله ته وغواړي درکوي. شیطان ته دا پته وه نو د الله نه فوري طور باندې څه وغوښته مهلت یې ته وغوښته. حکیم الامت فرمایي معلومه شوه عالم مو عابد خو عارف مو کمی پکې د سو په شیطان کې کمی د عشق. عشق دې ته وایي چې څنګه الله حکم وکړه سجده وکړه بیا پکې چون چرا نه ده پکار فوري به د سجده کړي وي که د په سینه کې د الله عشق و. دغه شانتې که چېرته د محمد مصطفی عشق د الله عشق دا سوال به چام نه وی کړی. په ما په پنجاب کې دا سوال وشو. سوال څنګه دی؟ اسلام زنانو ته حق نه دی ورکړی. ولی جی کم زګین کې حق نه دی ورکړی؟ تاسو د محمد مصطفی شریعت راواړوئ چې ښځو ته محمد حق ورکړل دی د الله پیغمبر محمد مصطفی او د دنیا په تاریخ کې ماته یو سړی وښایي چې هغه د محمد مصطفی په شانتي د زنانه او خیال هم ساتلی. څومره خیال الله الله کله انسان حیران شي. رسول اقدس صلی الله علیه وسلم یو روایت کې راځي او فرمایل د بچو په مخ کې باغ د هغې مور ته غوسه نه کړي. د دنیا په یو شریعت کې ماته د الفاظ وښایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د ټولو نه ښه خوراک به اول خپلې بیبي ته ورکړي. د دنیا په یو شریعت کې ماته داسې وښایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الجنة تحت اقدام الامهات د ښځو د خپو لاندې جنت دی. مورم یو ښځه ده که نه د ښځې د خپو لاندې جنت الله ایښودی. ما ته وښایه د دنیا په یو شریعت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تپوس وشو په ما د چا ډېر حق دی صحابي 3 کرته مور ذکر کړه وروسته پلار ذکر کړه. څنګه حق تا ته د محمد شریعت نه دی درکړی؟ یو عیسی ضرور نه علي 10 کمرې کور د خاوند دی اغستی راج پکې کې حق نه دی درکړی. اچھا د دې به تزاسل وجه بیان کم. ګورئ زمارونو یاد ساتئ نن په دنیا کې د سوشل میډیا دور دی. په دې وجه یو ښځې ځان له غړ کو نو زمونږ په کورونو کې 99 ښځې هغه پټې با حیا با پرده ناستې دي. دغه یوې چې ځان له غړ کو د 99 ښځو چې کله دا په سوشل میډیا ولیده د دوی په ذهن کې یو سوچ تصور دا راځي چې زندگی دغه ده یعنې که دا زندگی نه ده. که دا زندگی وی 99 ښځو به ځان له غړ کړی وی خو دغه زندگی نه ده. دغه خرطوب دی رزیلتوب دی. دا د دې د حراموالي ثبوت دی. ټیک شو 99 ښځې په کور کې با پرده ناستې دي. تاسو هغه 99% اصلو ښځو ته وګورئ چې په کور کې په حیا کې ناستې دي. یوې ته مه ګورئ چې په سوشل میډیا له غړه راغله. دا ښځه نه ده دا نرغینې دی. دې ته زمونږ پښتانه نرغینې وایي. دا یاد ساتئ دا کلیه. ما ته د دنیا یو شریعت کې وښایه چې دنیا کې د 4000 نه زیات مذاهب دي. پاغې کې د ښځو په نوم باندې خصوصا یو عنوان مضمون راته به وښیې ټولې دنیا ته چیلنج دی. کرسچن مرسچن ملحد الحد ملحد ټولو ته چیلنج دی. یا بسم الله کې وښایي زه به خپل قرآن د اسلام رالم چې په دې قرآن مجید کې یو صورت خاص الخاص سورة النساء د زنانو په نوم باندې نازل شوی د سړو په نوم پکې نشته. اسلام سے مقابلہ کې یا بسم الله که راځه چلو که یونیورسټۍ کې دا اعتراض کیږي زه ورته تیار یم. هر قسمه سوال ته دی تیار یم. البته لهجه نرمه جواب نرم سوال نرم جواب نرم سوال گرم جواب گرم په دې انداز به که ستا سوال نرم و زما جواب به نرم وي که ستا سوال گرم و زما جواب به گرم. باقی زمونږه الفاظ دادي الفاظ نرم موقف گرم. ټیک شو د دې اعتراض د دې سوال چې دا کم خلک هم کوي هغوی ته زه ابشرهم بالنار زه هم دوی ته زیری ورکوي په اور. د الله نه
په دې باندې ان شاء الله یو عنواني ټاپک زه تیاروم